د تحصیل مندن ویلیج کونسل اګاره دوه جرنل کونسلرانو بختاج نواب او سید قریش د ګڼ شمېر خاندانونو سره د پی ټی آی نه مستعفي شو او په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان وکړ. زه په خپله سید قریش او بختاج نواب د پی ټی آی نه مستعفي شو او په مسلم لیگ نون کې تقریبا د یو جنرال کونسلر بختاج نواب سره 41 خاندانونو د دو سره په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان وکړو. دا 33 خاندانونه دي چې د قریش خان سره په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان وکړو. په شمولیتی تقریب کې د مسلم لیگ نون صوبائی نائب صدر حاجی صدیق الله، ضلعی صدر سالار خان، جنرل سیکرٹری شاه بهروان خان، صدر پی کے 25 لیاقت خان، جنرل سیکرٹری امیر زیب خان، صدر مندر نور جلیل خان، جنرل سیکرٹری امیر زیب استاد، ډیویژنل نائب صدر ناصر عباس باچا، حاجی سبحان الله او دلاور خان نه علاوه کارکنانو ګډون کړی وو. راغلي میلمنو نوې شامل شوي کسانو ته د پاټۍ ټوپۍ په سر کړې، ورته د میا محمد نواز شریف په قافله کې په شمولیت خرکلی وي. شمولیتی تقریب ته د خطاب په وخت راغلي مشرانو وویل چې په بونیر ضلع کې پاکستان مسلم لیگ نون په ترقۍ روانه ده او د روزانه په بنیاد پکې شمولیتونه کیږي. هغوی وویل چې مسلم لیگ نون د ملک بانی پارټي ده او هم دا پارټي به پاکستان د هر قسم بحرانونو وباسي. مقررینو وویل چې پاکستان تحریک انصاف په خپل 3.5 کاله حکومت کې ملک قرضداري کړې او په دومره وخت کې یو میگا پراجیکټ هم نه دی مکمل کړی. مشرانو زیاته کړه چې چا به زموږ مشرانو ته غلا او ډاکوان وي، نن په خپله د توشخانې د غلا په کیس کې نه اهل شو. هغوی وویل چې را روان وخت د پاکستان مسلم لیگ نون دی او هم دا پارټي به پاکستان د ترقۍ او خوشحالۍ په لور روانوي. ډېر زیات خوشحاله کړي. موږ له دا مقرره کړه، زه دې ته خوش آمدید وایم او انشاءالله دې چې دا کوم د ورورۍ لاس موږ له راکړو نو دې بچرته الله پاک پرې خپله خبره باندې ستومانه نه کړي. یا د امیر زیب بھائی، د عبدالرحیم بھائی او د ډي اس پي صاحب دي د ټولو زه ډېر زیات د استاد خان بھائی ډېر زیات شکرګزار یم. د مسلم لیگ په نوم ورورولۍ مبارکي درکړم او بیا به تاسو ته د پاکستان د ګرین لسټ په وتو او د نیازي سرټیفاید چور په غلا ښکاره کېدو او د هغه په سزا او په نافذه کېدو مبارکي درکړم. خو یو عهد به کوو چې نوی پاکستان خو موږ ولیدو تباه برباد یې کړو، انتهایي غرق کېدو طرف ته یې بوتلو، نقصان مړه څه کوي چې خودکشو ته یې خلک تیار کړو. خو هغه زوړ پاکستان به جوړو کومو خلکو چې پاکستان په حقیقت کې آزاد کړی و، کومو خلکو چې د پاکستان د لا اله الا الله په نوم آزاد کړی و، کومو خلکو چې د پاکستان د اسلام قلعه جوړه کړې ده. او حقیقت دا دی چې موږ ته خلک وایي چې موږ نه یو آزاد، قسمه خبرې کېږي، خو حقیقت کې موږ آزاد خلک یو. پاکستان په 1947 کې آزاد شوی، هغه هم د مسلم لیگ برکت و دی. پاکستان لکه چا تحفظ ورکړی دی هغه هم مسلم لیګیان دي. دې وروڼو ته هم دا کوم موږ سره چې شامل شو دوی ته خو انتهایي په مینه کې په دې یم چې نن دې وخت کې ما سره صوبایي منبر شته، نه ما سره قومي منبر شته. خو د دوی په زړه کې الله پاک زموږ صدر صاحب مبارک بختور سړی دی، داسې خدای لارې کولاوي چې د دوی په زړه کې خدای پاک دا خبره راوسته چې یاره داسې پارټۍ ته ځو چې دا د دې ملک لپاره کامیابه پارټي ده. نو زه دوی ته ډېر زیات مشکور یم او په خیرالۍ ورته وایم. او که چېرې زه دې وخت کې د عبدالرحیم او د سرزمین کاکا او د امیر زیب سیکرټري صاحب شکریه ادا نه کړم نو دا به زیاتې ځکه چې دې کې ډېر محنت دی کړی او زه ورته خراج تحسین پیش کوم. د دوی تر خپل طرفه د دې خپلو مشرانو طرف مبارکباد ورکوم چې دوی کومه فیصله کړې ده، انشاءالله دا به د ګارۍ د کلي لپاره د دې علاقې د مستقبل د خیر فیصله وي. دا د راتلونکي وخت فیصله ده، دا د حالاتو تقاضا ده. ځکه که تاسو وګورئ د 2002 نه وروسته د سیاست د حالات بدل شوي دي. مشران ناستې خبرې به دې کوي، خو کم از کم موږ هم د خپلو وروڼو ته څه نه څه ښوول غواړو چې د 2002 نه مخکې کوم حالات وو یا د هغې نه وروسته کوم حالات راغلل، په دې ملک باندې زموږ په دې علاقه باندې قسمه قسم
آفتونه رالل، کله طالب په شکل کې راغی، کله سیلاب په شکل کې رالل. زمونږ ملک وډچېدو، ملک زمونږ بدامنۍ طرف ته لاړو. خو کله چې نواز شریف ته د ملک واک راغی او د ملک واک یې په لاس کې واخیستل، نو د مشرف د دور تاسو ریټونه وګورئ او بیا د نواز شریف دور ریټونه وګورئ. په ملک کې بیا هغه سوکالي واپس راغله، په ملک کې هغه خوشحالي واپس راغله. هغه تیل چې د مشرف په دور کې موږ ته په 120 روپۍ میلاوېدل، د نواز شریف په دور کې بیا 60 روپو رالل. دغسې که تاسو د مهنګایۍ نور څیزونه دي، موږ زمیندار خلک یو، خصوصا زموږ دا کلی چې دی دا زیات تر د زمیندارۍ سره وابسته دی. تاسو د سترو ریټونو ته وګورئ چې په هغه وخت کې څه او د نواز شریف په وخت کې ریټونه کوم ځای ته رالل. زما مشرانو، د دې ملک دپاره د نواز شریف د خاندان قربانۍ دي. هغه که نن هم غوښتی نن هم په دې ملک کې بل څوک وزیر اعظم نه و راغلی، ځکه خو هغه ستاسو په سره جنګونه کوي. د دې قوم دپاره هغه خپل ځان تکلیف ته اچي، خپل خاندان تکلیف ته اچي، خپله بیبي د مرګ په حالات کې پرېږدي او جیل ته راځي. دا ډېر د هغه سړي کار دی چې د هغه په زړه کې د ازمري زړی او هغه دی مزمرې زړه ولم د الله پاک د ازمري ورکړی دی. هغه زموږ ستاسو د قوم د پاکستان یو حقیقي لیډر دی. زه به دا وایم چې هغه د اسلامي نړۍ یو ناماینده لیډر دی. د ټولې دنیا لیډري کوي د مسلمان نړۍ. هغه دا نن چې مسلمان زمونږ پاکستان په فخر سره خبره کوي، اټومي قوت دا طاقت هم الله پاک د نواز شریف لاس ته ورکړی و چې پاکستان له اټومي قوت جوړ کو او پاکستان اټومي طاقت جوړ کو. دغسې د هغه کارکردګۍ په ورځ په هغې باندې ورځ ختمېږي، د ورځې چې کلونه د هغه کارکردګۍ نه بیانېږي. د دې پی ټي آی مشران دی دا اور په څه باندې اخیستی و چې ویې موږ به په هر یو یوسیز کې ګراونډ جوړو، د کرکټ ګراونډ به جوړو، د فوټبال او د هاکۍ به یې نه یادوو. د اسمان به یې په ښکته باندې راکوزه او ځمکه به یې په بله خېجوله، د کوټې په یو سر کې اوړی او په بل کې ژمی. دا اوس چې تاسو د روډونو خبره وکړه، خوش قسمته زمونږ ایمینې دی چې څوک یې یادوي نه که نه هغه هم پکې هیټریک وکړو، خو هغه خپله کارکردګي په دې بنیر کې د ایمینې د فنډ نه ده ښوولې. تاسو ټول په دې خبرو باندې پوه یئ چې هغه هم ګورئ د دې پی ټي آی ایمینې دی. خو موږ غاړې ته خو صرف هغه کې یو منسټر دی چې هغه روډونو ته کار ویلی دی. والله عالم چې په دې روډ په دې شي کې کمیشن ډېر دی که څه چل دی. ما ورته ویې به یو اسمان ته روډ پاتې دی، خو د دې وایي او موږ درته وویو وایي چې دې ته یو خیجاب. نو زمونږ غاړې ته یې د روډونو زور هلته کې ورکړی. دلته حقیقت دی چې روډونه نشته. په موجوده وخت کې خلک هغه حقیقت خلکو ته معلوم شو. د کومو خلکو به چې د دې دا چغې نارې به وهلې، نن هغې سرټیفاید شور وختل او هغې مطلب لري چې ثابت شو او مختورن شو. نن ورسره هېڅ قسمه څه جواب نشته. هغې د ملک تباهي وکړه، بربادي یې وکړه، ملک یې تباه برباد کړو. په دغې به زموږ مشران خبرې کوي. خو زه به دا ووایم چې مسلم لیګ یو داسې پلیټفارم دی چې انشاءالله چې په دې کې د ملګرو کارونه نه علاوه د ملګرتیا د ورورولۍ دا یو فضا ده او دا داسې یو پلیټفارم دی چې خپل ملګري ته په هر حالات کې په هر تکلیف کې رسي او هلته عزت ورکړي. چا په مسلم لیګ کې لاس اوچت کړو نو دلته غیرت او د ایمان کار وکړو او بله پارټي نشته چې هغه ستا په پاکستان کې لکه داسې یو کار وکړي چې هغې باندې د بار ملکونو ته په نظر کې دروند راشي. او د بار ملک په درو باندې نن د خلک نه پاکستان چې ووته نه د ټولو ملکونو سره ګورې د ځای له مفت نه وه. واحد چې مسلم لیګ ورته راغله نو د ټولو ملکونو سره روغه شوه او ټول ملکونه ورسره ښه شوه. نرتوب باندې ملګرتیا حمایت یې کوي.